اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د swatnews.com قدرمنو مینوالو السلام علیکم قدرمنو دا محل زه موجود یم په ګلی باغ کې د ګلی باغ او د عالمګنج د پلونو تاسو ته اندازه لګیدلې ده چې کله ناکله دا پلونه لس 15 ورځې داسې بند شي چې په دې باندې ګاډي نشي وړلی خو د هغې په وجوهاتو کې نن تاسو ته معلومه شوه چې د هغې روډونو او د هغې پلونو هغه مسله راووته کوم چې د خلکو یره وه نن یو داسې اکسیډنټ شوی ده چې یو ټرک والا دی چې اوه اته ګاډي والي دي چې په هغې کې ډېر کسان چې دی زخمیان شوي دي خو یو پکې شدید زخمي دی هغه یې وړی دی کوم چې د سوزکي په سوزکي کې خو د هغه دومره نقصان کړی دی چې د 70-80 لاک روپو نقصان یې کړی دی په نقصان نه یو خو جاني نقصان نه دی شوی دلته ډېر خلک پریشانه دی که وګورئ زموږ د یو ورور ولاړ دی چې همیشه په دې پل باندې هم دوه پولیس ولاړي د عالمګنج په هغې هم دوه پولیس ولاړي خو د حکمرانانو دا نظر نشته چې دا پل موږ جوړ کړو چې په دې د دوه ګاډو پارکینګ ګاډي پې اورېدی شي په دې ګاډي نشي اورېدی د خلکو وینا ده یو طرف ته غربت دی یو طرف ته دومره غټ نقصان چې چل راشي دا یو ډېره غټه خبره ده راځئ چې زموږ د ورور صاحب غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د کوم ځای ورور مې جی موږ د ګلی باغ یو زه په خپل پلین کوچ چلوم ډرایور یم جی زموږ په دې پل کې دا دویمه درېیمه حادثه ده زموږ یو ډرایور دغه شان راغی د پل د لاسه چې هغه شپه وه او د تیارې د وجې هغه لکه د پل د سیډ ولګېدو د هغه پکې د خپه کټ شوه هغه شو یو بل حادثه پکې د بل ګاډي راغلو دا پکې درېیمه حادثه راغله خو زموږ دا پلونه جی دا دی خو موږ ته څوک د سره اړه ګوري نه دی خو څه وجوهات بس خو بس یو په من کې کمې یو په دې خلصیس په دې نه پوهېږو چې وزیر اعظم زموږ د علاقې دی د دې سواد دی دغه دی زموږ ته سہولت نشته جی دا کوم نقصان چې نن شوی دی دا به د ټرک والا جی دا چرته هم نشي کولی جی دا خو د ټرک والا دغه دا لکه زه درته یم دا هېڅوک نشي ویلی چې زما نه یا ګاډی ولګي یا دغه وشي دا چې کوم تاوان شوی دی دا ټرک والا چرته دا نشي کېدی دا زموږ حکومت له پکار دی چې په دې باندې وسته دغه واچي چې یاره دا د ټرک والا ګناه نه و دغه نه خو حادثه وراله اوس زموږ حکومت له پکار دی چې یاره په دې باندې د ټرک والا سره د دې کم مریضان چې د هسپتال ته تللي د دوی سره لاس اخلاص وکړي قدرمنو د دې روډ دا وینا د جرنلي روډ دی په دې باندې بې انتهایي زیات رش دی په ګنټو باندې په دې ځای کې روډ بلاک کېږي کله نه کله دا پل خراب هم شي تاسو یې نه بل زموږ یو ملګری ولاړ دی راځئ چې تپوس وکړو ورور مې د کوم ځای ته زه چې ملکڼ یم ملکڼې نن چې دا کومه حادثه وشوه ته خو د دې ځای نه خو دا دې ولیده څه نظر ګورې څه وجوهات دي زموږ حکومت له دا پکار چې روډ خپل پلان کې بل چې وزیر اعظم نه دی مټې دی دا د څه وشوه دا حکومت پرپون تعاون نه سره وکړي په دې پل کې به دوه ګاډي واوړي نشي افته دی ګاډي نشي وړی نشي افته دی ولې کمزورتیا ده د حکومت چې په دې دوه پلونو د لسو 12 کالو نه دا داسې پراته دي څه دا د زموږ حکومت ډېر زیاته کمزوري ده زموږ وزیر اعظم خپل وزیر اعلی د سواتو پکار چې هغه دا پکار چې روډ خپلن کې او د کم ګاډي چې د سې شوی څخه پرپون تعاون وکړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام د کوم ځای جی موږ د دې پله خوا ته زموږ کور دی چې موږ په دې ځای کې دا راته ووایه چې دا پیل حادثه راله که نه دلته بار بار داسې حادثې راځي دلته کې بار بار حادثې راځي او زموږ کور خوا ته دی دې کې ډېر ماشومان پکې هم زخمیان شو مړه شو دې کې ټرکونه هم اوښتي دي دې کې پلین کوچ هم لګېدلي او په دې کې ډېرې حادثې راځي د دې د پله د وجې نه لکه خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی جي دا راته ووایه چې تاسو ولې نه مجبوره کېږئ چې دا ځای بند کې مطالبه وکړئ د دې پل لپاره یو د عالمګنج د پل لپاره ولې غوښتنه نه کوئ نو جی مخکې پوجیان و دلته کې هغو به بار بار دا پل به خرابېدو هغو به بیا تختې راوړې بیا به دا نوی کوو او اوس به دا موجوده ټایم کې دا ډېر ورځو نه دا پل بیا خراب دی او څوک چا داسې مطالبه نه ده کړې چې لکه دا پل موږ ته دغه شي نوی شي یا غټ شي دا نن حادثه چې کوم راله خدا نه خاص الله پاک خیر کړی دی مالی نقصان ډیر شوی دی کو په دې کې څوک مړه وی نو د دې به څوک ذمهوار نو دا به حکومت ذمهوار چې نور به څوک ذمهوار چې هغه دا پلونه ټول پرېښودي دي او د دې غور نه کوي د دې دغه نه منګوري نه واله د کالامه پورې دا پلونه ټول دغه شان خراب دي او خلکو د تکلیفونه دي جي دې نقصان ته څه ګوري دا څومره غټ نقصان دی دا ډېر نقصان دی جي دې کې خو خدای لکه د مرګ نه خلک بچ کړی خو زخمیان پکې ډېر دي او ګوره نه لس ګاډي پکې لګېدلي دي او جاني نقصان دي خلکو ته وګوره دا پیاده زنانه ماشومان په دې کې روان دي او دوی ته څونه تکلیف دی اوبو تکلیف ګرمۍ د مریضان دي پکې چا پکې دغه ایمرجنسي هغه روډونه جام دي څوک تللی نشي ډېره مننه عزتمندو بل زموږ یو ورور ولاړ دی راځئ چې هلته تپوس السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورور مې نن د حادثه شوې ده یو ټرک اوه اته ګاډي والي دي مړه خو څوک نه دي خدای خیر کړی دی خو د 70-80 لاک روپو نقصان شوی دی څه وجوهات دې ته به څه نظر ګوري چې دا پل تنګ دی جی یو خو دا پل تنګ دی روډ ورته الحمدلله جوړ شوی دی ګاډي ډېر دي رش دی که نه او په رش په وجه باندې
دلته چې ګاډي راورسي جو بلاکینګ ګاډي پکې نه پاس کیږي پل اکثر ورانی نو د دې نه دا ټول اسیم عام حالت کې ګاډي جام کیږي او دا خو نن د یا به ټرک بریک پیل شوی چل به شوی خو نقصان ډیر زیات شوی دی او خلک پکې ډیر خوږ شوی دی الحمدلله څوک مړه نه دي خو لکه واته ګاډي پکې خراب دي او نو بس هغه الله جی دا یوازې دا پل نه دی خو ته څه په دې ویل زه خو وجې دا وایم چې زموږ د دې پل لایې شو چې دا ډېر وخت نه ده موږ دلته پاتې کیږو او زموږ د مخې چې کوم واقعیات شوي دي لکه هغه د بیانولو د دې نه مخکې درې څلور فلاین کوچه رالو او دلته کې د دې پل سره هغه ولګېدو پای کې ماشومان او زنانه او لکه دا ایشو د ډېر وخت نه دی جي زموږ آرمي په دې عقله باندې ډېر هغو خپل کار کړی دی لکه بار هغو راځي په دې کې چې کوم د تختې لګېدلې دي هغو بار چینکې را چینکې خو که چېرته دا پل کولاو شي نو خلکو ته به نور سهولت سیوا هم خبره داره چې دوه پولیس دلته څوکۍ کوي ولاړي 24 غنټې ولاړي نن بیا هم ولاړو یو حادثه راله د دې خبرې حال خدا نه دی کنه نو بالکل د دې خبرې حال خدا نه دی خو چې دا پل کولاو شي نو کم از کم که داسې واقعه راځي نو دا ټریفک په جام نه نو نور خلک خو بچ کي که نقصاني یو کس ته به نقصاني اوس دا 11 ګاډي لګېدلې که نه جي نو د 11 کسان نقصان شوی دی که په دې نسبت سره مونږ ګورو که دا بل ګاډی یوازې وی نو صرف د هغه نقصان به شوی